الجلال ته چې دا امتیان به ما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د اخر زمانو څوک په پټو کې روکی سار او ماخام به د پټو غم کی څوک به د کټو په غم کی څوک به نزول شو نو 50 انعامات په یو پیر په درو سره ملاویږي لري په ترجمه پوهه شي او بس بیا د دې خبرې په نو بیا دعا الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې فرمایي چې ان الله بیشک الله جل جلاله ان حرف تحقیق او دا تاکید د پر راځي کلام موقت کوي خبره کې زور پیدا کوي ساده په نو ان الله بیشک الله جل جلاله هیڅ شک او شبهه پکې نشته دا کومه خبره چې روانه ده نو دا سیده بغیر د شک او شبهه نه بیشک الله جل جلاله و ملائکته و فرشتي د الله جل جلاله یصلون درود شریف وای یصلون درود شریف وای علی النبی فنبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اے هغه کسانو چې تاسو یقین کړی دی ځکه چې ایمان معنی د یقین ایمان وای تصدیق دا الایمان هو التصدیق ایمان وای یقین دا تصدیق یقین ته وای نو اے هغه کسانو چې یقین مو کړی دی پس شي یقین کړی په تعلیماتو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو دې ته مؤمن وای کنه چې چا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو ایمان دی یقین دی تصدیق دی نو ته مؤمن وای کنه دغه مؤمنانو ته الحمدلله موږ تاسو ټول مؤمنان یو نو دې مؤمنانو نو ته خطاب دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے مؤمنانو صلوا درود شریف وایي صلوا علیه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک وسلموا او سلام به وایي تسلیما سلام وایي خاص حکم دی حکم امر دی صلو امر صيغه ده وسلموا یعنی امر دی حکم دی چې مؤمنانو ته یو عظیم کار او هغه داسې یو عظیم کار دی چې د دوه جانو خوشاله په کار کې پرتی او هغه کار او هغه عمل هغه درود شریف او سلام دا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وایي او ګورا مخکې د تاکید د پاره د خبرې د مضبوطیا د پاره او په دې خبره کې خوان پیدا کولو د پاره او زموږ استاد توجه برابرولو د پاره چې الله جل جلاله خالق لا یزال دی او د کانو د یكون علم دی ورسره علم ازلی او ابدی دی هغه ته پته د رب الجلال د چې د امتیان به ما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د اخر زمانو څوک په پټو کې روکی سار او ماخام به د پټو غم کی څوک به د کټو په غم کی څوک به د مضبوطیا د خبرې د پاره تاکید د پاره خپل مخکې کلام داسې و فرمایي چې بهشکه الله ځان یادې چې زه هم په محبوب علیه الصلاۃ والسلام درود وایم زما فرشتي په درود وایي سبحان الله دا لک فضیلت دی د رسول الله امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم چې الله جل جلاله په درود وایي دا الله په درود سره رحمتونه نزول رحمت الله پاک په 24 غنټه هر ساعت پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمتونه نازلې یصلون مضارع صيغه ده مضارع صيغه کې د عربی چې کوم پریزنٹ ټینس دی حال او کوم فیوچر ټینس دی استقبال نو حال او استقبال چې یو ځای کې نو دي په عربی ګرامر کې مضارع وایي نو معنی بداسي کې چې بهشکه الله جل جلاله فرشتي د الله جل جلاله یصلون یعنی په حال کې هم درود وایي او په استقبال کې هم درود وایي په موجوده زمانه کې په درود وایي پر روانه زمانه کې په درود وایي او د روانه زمانه د استقبال د فیوچر ټینس انتها چاته معلومه ده د فیوچر ټینس د زمانه د روانه اوس روانه زمانه کې بداسي کیږي نو تاسو ته پته ده چې کله بکی د روانه زمانه د مضارع امتحان علما په خبرو خبري د فیوچر ټینس امتحان نشتا نو د لام متناهی زمانه پورې په الله پاک درود وایي د لام متناهی زمانه پورې په فرشتي د جاري درود وایي کله چې د کومې پورې چې د رب الجلال ذات باقی دی ټول هر څه پناشي
كل من علیها فان، هر مخلوق به روک شي، هر مخلوق به ختم شي، فرشتې به ختم شي، انسانان به ورشي روک بشي، پیریان به روک شي، اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي، ځمکې به ټوکړي ټوکړي ختم شي، غرونه به د مالوچو په شان الوځي، هر څه به روک شي، خو د رب ذوالجلال كل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، هر یو شی فانی بشي، ختم بشي، خو د رب ذوالجلال ذات به باقی پاتې شي، د رب ذوالجلال ذات باقی پاتې بشي. نو چې څنګه د رب ذوالجلال ذات باقی پاتې شو، په دغه دلیل سره د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک باندې درود نازلېدل د رب ذوالجلال باندې باقی پاتې شي، دا نه ختمېږي. اوس د دې نه اندازه ولګوئ چې زموږ ستا خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم د الله په کوم مقام دا درود شریف وایي د نه ختمېدونکې زمانې پورې رحمتونه به نازلوي په آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه و وسلم. تاسو چې دا صلی الله علیه و وسلم ووایي نو ګوره 50 انعامات الله پاک درکړل. یو د مسلم شریف حدیث مبارک دی، من صلی علیه صلاة واحده صلی الله علیه عشرة، چا چې په ما باندې یو پیر درود شریف ولوستو، مسلم شریف حدیث مبارک دی، خبره به مضبوطه کو، په دلیل به کو، یا به د قرآن شریف آیت نه کو، یا به حدیث چې کم متواتر مشهوره حدیث صحیح حدیثونه دا غي نه وکړه. نو مسلم شریف کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چا چې په ما یو پیر درود پاک ولوستو، الله جل جلاله په د باندې لس پیر رحمت نازل، لس پیر ورته درود نازل، چې یو پیر د رحم نظر کوم او تا ګناګارو بندګانو ته الله جل جلاله نو بدبخت نه پاتې کیږي. ها خو د محبوب سره دومره مینه ده چې څوک یو پیر درود شریف وایي، تاسو ټول وایي محمد صلی الله علیه وسلم، موږ 3 سکند پروګرام 3 سکنډه او لس پیر اوس الله پاک تاسو د رحمت په نظر مونږ ټول ته وکړه. دا وړه خبره ده. ابن ماجه حدیث شریف کې چې لس نیکي ولیکل شي په یو درود شریف، لس نیکي، لس ګناهونه میټاو شي د بنده د عمل نامې نه. دغه یو درود شریف دی لس درجه په جنت کې الله پاک اوچې دي، او چې سلام دې ورسره ویلې دې سلام صيغه لس پیر الله پاک په دې بنده سلام راوړي، سلامتی راوړي، او لس پیر په رحمتونو نزول شو. نو 50 انعامات په یو پیر په درود سره ملاوي. الله جل جلاله دې زموږ استاد په جبو هر وخت درود او سلام جاری وساتي، او دغه مینه او محبت وکړي د دې مریدا یاد وساتي د ایمان لپاره شرط